أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نحو سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 25. پدی آیت کریمہ کی اللہ تعالیٰ دے یوسو خبر و طرف تے اشارہ کی مفسرین پدی کی خپل رایگانی ورکڑی دی خبر ادا کی چې تاسو د فتنې نه ځان بچ کئ چې د هغې چې کومه بدله میلاویږي کوم عذاب میلاویږي نو دا به صرف ظالمانو ته نه میلاویږي ګناهګارانو ته به نه میلاویږي بلکې د هغې د وجې به نیکان خلک په هغې کې راګیرېږي. بیا مفسرینو په دې کې خپلې رایګانې ورکړي دي چې په دې ځای کې د فتنې نه څه مراد دی. اکثر بعض مفسرینو پکې دا ویلي دي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې فرمایلی دي چې د فتنې نه مراد امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کول، یعنی خلق د بدو نه منې کول نه، خلق دین ته رابنل نه. نو چې کله داسو امت دا کار پرېږدي د انبیاو والا محنت پرېږدي بیا به دی باندې د الله د طرف نه چې دی نو عمومي عذابونه راځي. دا یو لوی عظیم جرم دی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ویلي دي تاسو نه څوک ناروا کار وویني نو که وس او طاقت یې وي نو په لاس دې منع کړي، که د دې طاقت یې نه وي په ژبه دې ورته ووایي، که د ویلو طاقت یې نه وي په زړه کې دې هغې ته بد ووایي. بیا تفسیر مظهري لیکلي دي وایي هغه خلک چې په دنیا کې په ګناهونو کې اخته دي او نیکان خلک دی منع کوي نه، دی پسې ځي نه، دی ته وایي نه، وایي د دې مثال په شان د هغه جهاز دی چې په هغې کې دوه چته وي، بره کسان ناست دي او ښکته کسان هم ناست دي. چې ښکته والا ته د اوبو ضرورت شي نو دی لوښې واخلي او بره لاړ شي ځان له اوبه راخلي، بره والا ته خو بره هسې هم نږدې دی د سمندر نه اوبه راخلي. نو د ښکته والا سوچ وکړي روزانه مونږ ځو او بره خیجو د دوی نه اوبه راخلو نو د دې د وجې به کیدای شي دی تنګ شي، نو مونږ به داسې کار وکړو چې ځان له به لاندې جهاز کې یو سورې وباسو نو مونږ به دلته د اوبو ضرورت به مونږ ته دلته برابرېږي. نو دوی په دغه کې شروع شي بره والا وایي مونږ خو دیله خلاص شو مونږ خواله نه راځي، بس دی پوه شه خپل کار یې پوه شه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ستاسو څه رایه ده چې دا بره والا به بچ شي د دې د وجې، که هغوی لاندې جهاز کې سورې وکړو نو اوبه خو به لاندې جهاز ته رادننه شي نو ورو ورو به څه وشي دا دواړه ډلې به ډوبې شي. همدغه رنګې که چېرې نیکان خلک وایي چې دی د خپل کار کوي، نیکان خلک وایي چې موږ خپل قبر کې سملو موږ به خپل لمونځ کوو، خپل تلاوت به کوو، خپل روجې به نیسو، خپل به دا کوو او دی پوه شه او کار یې پوه شه چې څه کوي نو کوي دي، نو له دې د وجې به څه وشي دواړه ډلې به تباه کېږي. نو ضروري دا ده چې هر کس به خپل ځان هم سموي او د خپل ځان سره سره به چې دی نو د نورو فکر هم کوي. دا د صرف د یو امیر صاحب ذمهداري نه ده، دا د صرف د یو مولوي صاحب ذمهداري نه ده، بلکې بنومي مسلمان دا ذمهداري ده چې دی به د خپل ځان سره د هر چا فکر کوي. نو مفسرینو لیکلي دي چې دې کې د فتنې نه مراد امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی، چې کله چې تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېښودل نو په دې کې به صرف تاسو خلاص نه شئ بلکې صرف ظالمان به نه راټینګېږي بلکې د ظالمانو سره به نیکان خلک هم راټینګېږي. بله رایه پکې دا ده چونکې دا سورت انفال دا خو د جنگ او د جهاد په باره کې نازل شوی دی، د مال غنیمت په باره کې نازل شوی دی. نو الله پاک وایي چې تاسو ویریږئ او یو خاص مصیبت دی چې تاسو که چېرې جهاد پرېښودو، جهاد
د دشمن خلاف جنگ کول دا د الله تعالی حکم دی، دا د قرآن حصہ ده. نو که چېرې مسلمانان د دشمن خلاف نه جنګېږي او وایي موږ جنګ نه کوو دا خو مرګ دی، نو بیا به د دې د وجې د دې حکم د نافرمانۍ د وجې بیا څه کېږي، د وجې به بیا دشمن په دی غالب کېږي او د دې سره به د ماشومان زنانه بوډاګان دا ټول به چې د نو څه کېږي د دشمن په دایره کې راځي. نو دا یو عظیمه ګناه ده چې د دشمن خلاف کاروایي نه کېږي. نن موږ تاسو وګورو په فلسطین کې ظلم شروع دی او یو څو ورځو نه بلکې 144-45 دن وشو. موږ به څوک موږ خو دعا غوښتلی شو. پکار خو دا دی چې اسلامي ملکونه څومره حکمرانان دي په دې کې غیرت راوچت شي. یو مسلمان باندې ملک باندې په یو مسلمان باندې ظلم کېږي او د هغې خلاف راوځي. نن مسلمان بالکل غلی دی، د الله حکم یې پرېښودی دی، په هغې ظلم او زیاتې کېږي، مرګونه کېږي، شهیدان راځي. لږونه به الله د څو ورځو نه به چې دنو کورونه روان شو. نو پکار دا دی چې د الله په قانون باندې انسان عمل وکړي، مسلمان حکمران کې غیرت راوچت شي او د خپل وروڼو تپوس وکړي. نو چېرې دا نه وي نو دا ورځ دا په هر چا را روانه ده، دا ورځ تاویږي، دا په موږ هم را روانه ده. که انسان تپوس نه کوي، مسلمان د خپل ورور تپوس نه کوي، نو نن په هغه سبا په بل باندې. نو الله تعالی وایي که چېرې تاسو جهاد پرېږدئ له دې د وجې به تاسو باندې عذاب راځي او په هغې کې به نیکان خلک ټول لګېږي. واتقوا ویریږئ فتنه د خاص مصیبتنا لا تصیبن الذین چې نه به رسېږي هغه کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي منکم له تاسو نه خاصتا یوازې ظالمانو ته نه بلکې هر چا ته به ځي. واعلموا پوه شئ ان الله بېشک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب والا دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله تزمن نرازش زمن دا ناس تقبل منظور کی فلسطین د مسلمانانو مدد او نصرت کی. یا الله دنیا په هر ګوټ کې مسلمانان دي ته حافظ او ناصر شي، بیمارانو د شفای کامل نصیب کی، قرضداري د قرض نه خلاص. یا الله موږ ټول خوشاله کی، پریشانه ختم کی. یا الله هر کور کې خوشحالي راولي. یا الله دا محله دا کلی په دین باندې آباد کی، بے دینی ختم کی، بے دینی ختم کی. الله ته زمونږ ناراضي شي. الله د قرآن او د شریعت او د دین مهنت را نواخلي، ته قبول کی، د عمل توفیق را نصیب کی. الله موږ رمضان ته ورسې اعمال مراله قبول منظور کی، د عمل توفیق را نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.